أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نئی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 36 و 37 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. د دو آیاتونو کې اوس د مشرکانو یو بل عدد د هغوی یو بل چې نو هغه خصلت ذکر کېږي. الله جل جلاله چې د کم وخت نه چې نو هغه ځمکې او اسمانونه پیدا کړي ول دنیا یې پیدا کړله نو د هغه وخت نه الله جل جلاله چې نو هغه د حساب کتاب دپاره وخت چې نو هغه مقرر کړو او هغه به کال به حسابېدلو په 12 میاشتو سره. نو دا د هغه وخت نه دغه 12 میاشتې چې نو هغه دا را روانې وي. بیا د دغې سره چې دغه ترتیب داولو نو د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور نه په دې کې 4 میاشتو چې نو هغې ته عزت والې میاشتې ویلی کېږي حرمت میاشتې. دغه 4 میاشتې چې نو هغه کمی وي نو 3 میاشتې به دې نه پرله پسې راتلی. یو میاشت د دې نه جدا وه یو چې نو هغه ذوالقعده وه دویم ذوالحجه دریم محرم او 4مه میاشت چې نو هغه د رجب وه. دا 4 میاشتې داسې وې چې د دې په هر یو دین کې د ابراهیم علیه السلام نه وروسته چې څومره انبیا علیهم السلام راغلي دي نو د دغې ټولو انبیا علیهم السلام په دینونو کې د هغوی په دورونو کې دې ته یو شرافت چې نو هغه عزت حاصل ولو. مکې مشرکانو به هم دغه شانتې چې نو هغه د دغې هغه ادب او احترام چې نو هغه به یې کولو ځکه دوی چې نو هغه هم د حضرت ابراهیم علیه السلام چې نو هغه خپل ځان پیروکار ګرځول ځکه دوی د ابراهیم علیه السلام د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام چې نو هغه اولاد ولو. نو دوی هم د دغې میاشتو د دغې د ادب او د احترام چې نو هغه قایلولو. خو بیا په دې کې دا 3 میاشتې چونکې داسې وې چې دا 3 میاشتې پرله پسې راتلی نو چې کله دا 3 میاشتې پکې پرله پسې راتللی نو په دغه وخت کې دوی ته لکوټې په هغې باندې چې نو هغه تکلیف کېدلو ځکه جنگ جګړې دا د دوی عادت ولو. نو چې کله جنگ جګړې دا د دوی چې نو هغه عادت ولو په دې 3 میاشتو کې دا هم په دوی باندې قتل و قتال دا حرام ولو نه به یې کول. نو هلته به ذوالقعده ذوالحجه او محرم خیالي لوی اختر او اسان دا 3 میاشتې به پرله پسې راتلی. نو دوی وی چې اوس دا 3 میاشتې پرله پسې دي نو چې کله به دوی د چا سره جنګېدل او دوی ته به فتح میلاوېده نو په هغې کال باندې دوی به چې نو هغه په دې کې تاخیر کولو. یعنی محرم میاشت نو هغه څه کالې وروسته ده څه کالې چې نو هغه سفر میاشت مخکې ده او د محرم چې نو هغه وروسته ده. کله به چې نو هغه به وي څه کالې چې نو هغه چې کله به ډېر ضرورت شولو نو څه کالې چې نو هغه ربیع الاول او سفر چې نو هغه دا دواړه مخکې راغلي محرم چې نو هغې نه وروسته شوي ده. نو الله جل جلاله وی انما النسیء زیادة فی الکفر تاسو دا تاخیر کول اړول دا تاسو په دغه کفر کې نور هم زیات دی. کفر خو تاسو د مخکې نه هم کوئ او بیا د هغې سره تاسو د الله رب العزت چې نو هغه په حکمونو کې تغیر کوئ نو دا نور هم د دغې دپاره چې نو هغه خطرناک دی. د الله رب العزت په حکم کې تغیر کول دا د بل چا چې نو هغه حق نه دی دا صرف او صرف د الله حق دی. د الله نه ماسوا چې نو هغه بل څوک په دې کې نشي کولی. ولې د الله پیدا کړی نو دې کې تصرف کول دا هم د الله حق دی. بیا دغه شانتې چې نو هغه دغه ترتیب ولو حضور علیه السلام په دور کې چې نو هغه بیا اخره کې د دغې چې نو هغه دغه حرمت دغه بیا ختم شولو. اوس د دې ته چې حرمت کم حاصل
نو منها 4 حرم، 4 میاشتې د دې کې چې نو هغه د احترام دي، د عزت دي. نو دې ته دا حرمت ما تاسو ته وې 2 وجې. یو دې ته چې نو هغه حرم د دې وجې نه ویل کېږي چې دې کې قتل او قتال چې نو هغه حرام ولو. نو دغه حکم د دې چې نو هغه منسوخ شولو. په دې کې اوس نو هغه په دغه 4 میاشتو کې که ذوالقعدې وي، که ذوالحجې وي، که محرم وي او که رجب وي، په دې کې مسلمانان چې نو هغه د کافر سره جهاد هم کولی شي، او که دوی په مسلمانان پکې فعل کوي او که د هغوی کې په دواړو صورتونو کې جایز دي. او دویم چې نو هغه حرم دا د احترام نه دي. نو که چېرته احترام نه او عزت نه دغه حکم د دې وسم چې نو هغه باقي دی. دې میاشتو کې د نورو میاشتو په مقابله باندې عبادت کول د هغې اجر و ثواب دا سیوا دی. نو چې کله به دې کې اجر و ثواب سیوا دی نو دې کې زیات عبادت پکار دی، او د ګناه وبال چې دی نو هغه په دې کې ډېر دی. نو دې وجې نه دغې نه ځان ساتل چې دی نو هغه پکار وي. ذلک الدین القیم، الله وایي دا چې دی نو هغه یو مضبوط او محکم دین دی. فلا تظلموا فیهن انفسکم، تاسو چې نو هغه په دې میاشتو کې په خپل ځان باندې ظلم مه کوئ. نو دې څخه ګناه نه انسان هر وخت چې نو هغه منع کړی شوی دی، خو خاص کر چې نو هغه بیا په دې میاشتو کې چې کومه میاشتو سره چې نو هغه بزرګي لګېدلي د هغې کې نو هغه اجر و ثواب سیوا کېږي، نو په هغې بیا ګناه هم سیوا وي. لکه څنګه چې نو هغه جومات کې عبادت ډېر ثواب دی، کور کې نو هغه منځ کو یو شان ثواب لري، پټي کې دی وکړو بل شانتې ثواب لري، اډه کې دی وکړو بل شانتې ثواب لري. جومات ته چې رالې د هغې ادب او احترام هم سیوا دی، خو د جومات دغه شانتې د بې حرمتۍ ګناه بیا هم زیات سیوا دی چې تا دې کې بې حرمتي وکړه، ګناه هم سیوا دی. دغه شان چې نو رمضان المبارک میاشتې ثواب هم ډېر دی، خو په هغې کې د ګناه نو هغه بیا سزا هم ډېره ده. بیت الله شریف چې نو هغه عبادت هم ډېر دی، د هغې اجر و ثواب هم ډېر دی، خو که بیت الله شریف کې چې نو هغه ګناه وشولو د هغې وبال هم بیا ډېر دی. نو ځکه الله وایي فلا تظلموا فیهن انفسکم، ظلم چې نو هغه تاسو مه کوئ په دې کې په خپل ځانونو باندې. وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة. نو دلته نو هغه د مسلمانانو پر وړه کې یو شبه پیدا شوله، د هغې شبې الله رب العزت چې نو ازاله او جواب یې وکړو. شبه دا وه چې کله په سن 6 هجري کې حضور علیه الصلاة والسلام سره چې نو هغه د 1400 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین را روان شولو، نو دوی خو اوس عمرې له راتلل، بیا د هغې نه چې نو هغه صلح حدیبیه راغله، بیا چې نو حدیبیه مقام ته رالل، بیا منع شول، بیا هغه ټوله قصه تفصیل سره تېره شوې ده. نو کله چې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین راتلل، نو د دوی پر وړونه کې نو هغه دا خبر راغله چې دې سره خو مونږ مخکې د دوی سره څو غزوې وشوې، بدر وشوله، احد وشوله، غزوه خندق چې نو هغه وشوه. نو دا څو جنګونه جهادونه زموږ د دوی سره وشولو. اوس موږ په دې صورت کې نو هغه روان یو عمرې له، عمرې په صورت کې زموږ سره اسلحه نشته، بیا نو هغه موږ په حالت د احرام کې او حالت په احرام کې جنګ جګړه دا چې نو هغه ګناه دی. بیا چې نو التي حرم دی، په حرم کې چې نو هغه خو د ونې بوټی چې نو هغه تو نشي پرې کولی، هلته خو تو واښه چې نو هغه نشي ریبلی. نو که اوس هلته چې نو قتل و قتال مقرر شي او دوی کافر چې نو هغه زموږ سره جنګېږي، نو د دوی پر وړونه کې چې نو هغه دغه وسوسې دغه خبرې چې نو هغه رالې، نو څه چل به کوو؟ الله جل جلاله دا آیات راولېږلو. نو تاسو نه فلا تظلموا فیهن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة. که دوی پهل وکړو په تاسو باندې حمله وکړه، تاسو سره ټول په یو ځای جنګېږي، نو تاسو ورسره هم دغه شان چې نو هغه جنګ وکړئ، تاسو ورسره هم داسې وکړ، ټول چې نو هغه په یو ځای قتال وکړئ. واعلموا ان الله مع المتقین، او پوه شئ چې الله رب العزت د متقیانو سره د الله مدد چې نو هغه د متقیانو سره دی. انما النصيحة زیادة فی الکفر. نو دغه مونږ ووایي دوی به دغه میاشتو کې خپل ځان دپاره چې نو هغه د خپلې پیدې دپاره تغیر کو، مخکې وروسته کول به نو الله رب العزت وایي د میاشتو دا وروسته کول دا په کفر کې نور هم زیادت دی. یو مخکې نه کافران یې، دویم چې نو هغه د الله په حکم کې د الله په کار کې نو هغه په خپلې مرضۍ متعلق چې نو هغه تغیر کول، د هغې نه چې نو هغه د خپل ترتیب باندې ترتیب ورکول، دا چې نو هغه په دغه کفر کې نور هم زیادت دی. یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما. الان کې دوی چې نو هغه هم د دغه 12 میاشتو قایل ول، خو دوی به صرف دغه عادت چې نو هغه پوره کول دي، لکه دوی به دغه عادت پوره کولو،
نو دوی به په خپل مرزي سره چې کله دغه جنگ دا به وکړلو نو 4 میاشتې به دوی بیا چې نو هغه د حرمت پوره کولی نو ما تاسو ته د محرم په ځای به سفر کړل کله به چې نو هغه ربیع الاول کله د سیدا به چې نو هغه مختلف نور میاشتې به چې نو هغه په دې کې راوستلې لکه اوس مونږ هم مانځل راځو خو صرف د عادت لپاره راځو چې جماعت راشو خلک وایي چې نو هغه مانځل راغلی نور بیا که په مانځه کې اسمان صحیح کو که ځمکه سجده کو که یو صحیح کو که بل صحیح کو که مونځ کې چې نو هغه مو دیهان وي او که په مانځه کې مو چې نو هغه دیهان نه وي که مانځل راشو په هغې کې چې نو هغه خبرې کو د جماعت بې ادبي کو که هر څه کو دا ټولې چې نو هغه کو خو صرف دا ده چې خلک ووایي چې او دې رالو اټک بیټکې وکړلو نو الله رب العزت وی دوی به هم دقه شانتي کولو یحلونه عاما و یحرمونه عاما یو کال چې نو هغه به دوی دغه دا کولو بل کال باندې چې نو هغه به د ځان دپاره چې نو هغه به حلالول صرف د سره لپاره لیواطئوا عدة ما حرم الله چې دوی هغه عدد هغه شمار چې نو هغه پوره کړي چې کوم الله پاک چې نو هغې له عزت ورکړی د څلور میاشتې صرف په شمار پسې لګېدلې چې شمار وشي الان کې د الله په نسبت باندې د شمار چې نو هغه هېڅ معیار نشته الله په نسبت باندې د عمل حسن چې نو هغې اعتبار دی فیحل ما حرم الله پس دوی حلالوي هغه چې کوم الله پاک حرام کړي دي زین لهم سوء اعمالهم ښایسته کړي شوي دي دې ته چې نو هغه د دې دغه عملونه بد عملونه والله لا يهدي القوم الكافرين الله چې نو هغه هدایت نه کوي کافر قوم ته الله دې موږ دغه نه محفوظ او مانون کړي ان عدت الشهور بشک شمار د میاشتو عند الله د الله په نسبت 12 شهرا 12 میاشتې دی په کتاب الله د الله په کتاب کې یوم خلق السماوات والارض په کوم ورځ چې پیدا کړي اسمانونه او ځمکه منها 4 حرم د دین 4 میاشتې د عزت دی ذلک الدین القیم هم د دین مضبوط درسهم فلا تظلموا فيهن انفسکم فظلم مکوئ تاسو په دې کې په خپل ځانونو په ګناهونو سره وقاتلوا المشرکین کافة او قتال کوئ د مشرکانو سره ټول په یو ځای کما یقاتلونکم کافة لکه څنګه چې دوی جنګ کوي ستاسو سره ټول په یو ځای واعلموا پوه شئ ان الله چې الله تعالی مع المتقین د پرهیزګارو سره دی انما النسیء بېشکه وروسته کول یعنی د میاشتو انما النسیء بېشکه وروسته کول زیادتون دا زیادت دی فی الکفر په کفر کې یضل به الذین کفروا ګمراه کېږي په دې سره کافرانو یحلونه دوی حلال ګڼي دا عاما یو کال ویحرمونه عاما او حرام ګڼي دا یو کال لیواطئوا عدة ما حرم الله د پاره د دې چې پوره کړي هغه شمار د میاشتو کوم چې الله پاک حرام کړي دي فیحلوا ما حرم الله پس حلالوي دوی هغه چې کوم حرام کړي دي الله زین لهم ښایسته کړی شوي دي دوی ته سوء اعمالهم خراب عملونه د دوی والله الله پاک لا یهدي القوم الکافرین هدایت نه کوي لار نه کوي قوم کافر ته